د کارل مارکس یو قول دی چې د دنیا څومره هم غریبانان دي، څومره هم پسمانده خلق دي، څومره هم پرولټریټ کلاس دي، دوی له پکار دي چې دا یو موټی شي او د دنیا د مخ نه یو سرمایه‌دار د هغه تنونه پرې کړي او هغه د دې دنیا نه لرې کړي، ځکه چې دا طبقاتي نظام دا همدغه خلکو جوړ کړی دی. نن چې کوم نظم باندې مونږ خبره کوو هغه دی فرمان خدا. دا نظم د ډاکټر اقبال رحمت الله علیه دی او ډاکټر اقبال رحمت الله علیه دین مخکې چې کوم دوه نظمونه لیکلیو، لینن خدا کې حضور میں اور فرشتوں کے گیت، هغه کې چې کوم د طبقاتي نظام خبره کړې و، هغه کې چې کوم هغه د دې دنیا کې چې کوم معاشي ناانصافیانې دي، ظلم دی، جبر دی، استحصال دی، خلکو ته د هغې مطابق حق نه میلاویږي، په هغې باندې هغه خبره کړې وه. نو په دې نظم کې فرمان خدا کې بیا یو قسم لا هغه د هغې جواب ورکړی دی. تاسو د دې شعرونو ته اول غوږ شئ. په اولني شعر کې اقبال وایي چې اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے عمرا کے در و دیوار ہلا دو. ډاکټر اقبال په دې کې وایي یو قسم له منظرنامې پیش کړې ده، الله تعالی فرشتو ته دا پیغام ورکوي چې تاسو په دنیا کې هغه خلک چې د هغوی حقوق پامال شوي دي، هغه خلک چې هغوی د خپلو حقونو نه محرومه ساتلی شوي دي، هغوی را بیدار کې، هغوی را پاسوي، هغوی ته ووایه چې د خپل حق لپاره را پاسي. کاخې عمرا کې در و دیوار هلا دو. کاخې عمرا وی، کاخ وی محل ته، عمرا ویلی شي چې کوم زمونږ د معاشرې دولتمند خلک دی. کاخې عمرا کې در و دیوار هلا دو، یعنی د دولتمندو، د عمراو، د سرمایه‌دار طبقې چې څومره هم محلونه دي، هغې در و دیوار هغه وجړقوي، هغه د غریبانانو ته ووایي، د لوور کلاس ته ووایي چې تاسو راپاسئ او چیلنج کې دا کلاس چې کوم ستاسو ټول حقوق پامال کړي دي. اٹھو میری دنیا کې غریبوں کو جگا دو، کاخې عمرا کې در و دیوار ہلا دو. په دې دویم شعر کې علامه اقبال څه فرمایي چې گرماؤ غلاموں کو لہو سوز یقی سے، کنجش کے فرومایا کو شاہی سے لڑا دو. ډاکټر اقبال په دې کې وایي چې د غریبانانو په زړونو کې یو ژوند پیدا کړي، سوس پکې پیدا کې، طاقت پکې پیدا کې، توان دې په ځان کې پیدا کی او کنجش کې فرومایا کو شاہی سے لڑا دو. کنجش کوئی یو مرغې ته، فرومایا بې طاقته، کمزوري، یعنی د دې بې طاقته مرغې مثال د دې لوور کلاس له ورکړی دی، غریب له ورکړی دی. او شاهین په دې ځای کې ډاکټر اقبال ویلی دی دولتمند طبقې ته. او بیا اقبال وایي چې دا مرغې دې کې دومره توان واچوه چې دې شاهین سره جګړه وکړي او د ده خپل حق وصول کړي. په دریم نمبر شعر کې ډاکټر اقبال څه فرمایي، سلطانی جمهور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. ډاکټر اقبال په دې شعر کې سرمایه‌دارانه نظام ته دا خبره کوي چې کوم طبقاتي نظام جوړ کړی دی چې ستاسو وخت اوس روان دی، تاسو اوس ختمیږئ، ستاسو دا نظام دا په دې دنیا کې نور د چلیدو نه دی. سلطانی جمهور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. بیا دې خپل خلکو ته وایي چې تاسو د دې یو نقش، یو نشان هغه د خپل ژوندونو نه ختم کړئ، هغه د دې معاشرې نه ختم کړئ، لرې کړئ. دا نظام نور د چلیدونکي نه دی. د دې په باره کې ډاکټر اقبال په خپل یو بل نظم چې هغه د ساقینامې په نوم باندې دی، په هغې کې هغه فرمایي چې زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، اور گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا. دا د سرمایه‌دارانو نظام چې دی دا په دوکې باندې قایم دی، دا په فریب باندې قایم دی، دا په یره باندې قایم دی. په دې کې دننه چې کومې طبقې خپل مال او دولت جوړ کړی دی، کومې طبقې چې د دې معاشرې ټول حقوق ځان لپاره خاص کړي دي، هغوی د غریب ډېر په یو لویه دوکه کې ساتلی دی. او بل شعر کې ډاکټر اقبال څه فرمایي چې جس کیت سے دهقا کو میسر نہ ہو روزی، اس کیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. ډاکټر اقبال دې کې فرمایي چې هر هغه ګټه چې د یو کار نه حاصلېږي په هغې باندې د ټولو نه اولنی حق د مزدور دی، په هغې باندې د ټولو نه اولنی حق دا د هغه طبقې دی چې کومه طبقه په دې کې د ټولو نه زیات کوششونه کړي دي، خپل ځان باندې روز او شپه یو کړې ده. نو که هغه طبقې ته د دې پوره حق نه میلاویږي، هغه ته د دې په باره کې پوره فایده نه میلاویږي، ایډوانټیجز هغه نشي حاصلولی، د داسې فایدې بیا د سرمایه‌دار ته د رسېدو نه مخکې په کار دا ده چې په هغه ځای باندې دغه ختمه کړی شي، هغې ته دې اور واچولی شي، هغه دې ایره کړی شي. جس کیت سے دهقا کو میسر نہ ہو روزی، اس کیت کې هر خوشه گندم کو جلا دو. نن هم چې موږ خپله معاشره وګورو نو زموږ په معاشره کې هم هغه طبقاتي نظام قایم دی. دلته کې غریب ته، مزدور ته خپل حق نه میلاویږي، او چې کوم بره ناست دي ایلیټ کلاس چې موږ څه ته ویلی شو، نن هم تاسو وګورئ زموږ په دې وطن کې
چې څومره هم ریټایرډ افسران دي، که هغه د ملیټري دي، که هغه د سیویل دي او بار ناست دي، هغوی ته په ډالرز کې پیمنټ کېږي. دا شعر تاسو راوالی چې زمونږ دلته په خپل وطن کې غریب ته د 2 ټیمه روټۍ نه میلاویږي، او همدا هغه وطن دی چې په دې کې په ډالرز کې پیمنټ کېږي چاته چې کوم ریټایرډ افسران دي. پکار دا چې دا غریبه طبقه خپل ځان کې توان راوچت کړي. پکار استاده چې دا غریبه طبقه دا چې د چا استحصال شوی دی، دا چې د چا په دې وطن کې د خپل حقوقو نه محرومه ساتلي دي، پکار ده چې دی یو شي، پکار ده چې دی راپاسي او د دې ایوانونو کې په دې محلونو کې چیلنج دی لور کی چې دا چې چا د دې د حقونو پامال کړی دي، چا چې د دې په حقوقو باندې ډاکا چولی دا. او په دې منتخب اشعارو کې په دې نظم کې ډاکټر اقبال په آخري شعر کې څه فرمایي چې کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. په دې ځای کې ډاکټر اقبال د مذهبي اجارهدارۍ خبره کړې ده. یو خو معاشي نظام باندې چې کوم خلک اجارهدار شي او بیا یو ټول عوام د هغې نه بیل کي او په هغې باندې قبضه واچي په مال او په دولت باندې، هغوی ته سرمایه‌دارانه نظام ویل کېږي. خو چې کوم خلک په مذهب باندې اجاره واچي، مذهب د خپل ځان لپاره خاص کی، د مذهب ټول ټیګز استعمال کی او د مخلوق او د خالق په منځ کې یو قسم لا ابسټیکل جوړ شي، رکاوټ جوړ شي، نو ډاکټر اقبال د هغه خلکو په باره کې څه وایي چې پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. د هغه کلیسایي نظام کې چې کوم پادریان بناستو، اوس زمونږ په دې وطن کې، زمونږ په معاشره کې، اسلامي دنیا کې چې کوم مذهبي پیشوایان دي، هغوی هم دا کار کړی دی. هغوی هم د عوامو او د خالق په منځ کې یو قسم له ګیپ پیدا کړی دی، ډسټنس یې کریټ کړی دی. د هغې په وجه باندې دوی هغه ټولې فایدې چې کوم د مذهب نه دوی اخلي، خو د مذهب هغه شان امپیکټ په دنیا باندې نشته، د مذهب بدنامي روانه ده په دنیا کې. نو ډاکټر اقبال دا خبره ټولو خلکو ته کړې ده چې کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے. د خالق او د مخلوق په منځ کې به پردې نه وي، ډایرکټ رابطه به د خالق او د مخلوق په خپل منځ کې وي. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په مکه کې دعوت شروع کړو، د دعوت د ټولو نه خاص مقصد دا چې د خالق او د مخلوق رشته جوړ شي. چې کم خلک د خالق او د مخلوق په منځ کې حایلېږي، رکاوټ جوړي، نو دا خلک د کلیسا نه وباسي، دا خلک د مندرو نه وباسي، دا خلک د جوماتونو نه وباسي. دا پیغام د ډاکټر اقبال